عرفات په دې میدان کې مونږ خدای پاک را جمع کړو. دې ځای کې حضرت آدم علیه السلام چې راکوز شو، حضرت حوا علیه السلام دلته د هغه یو بل سره پیژنګلو شوې وه، ملاقات شوی و. او یو قول داسې دی پکې چې همدا کوم ځای کې چې مونږ ناست یو د عرفات دا میدان، دلته به د حساب کتاب تله لګي، میزان او حساب کتاب به په دې ځای کې کېږي. یو قول کې داسې راغلی دی. دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلو ملګرو دلته دغسې د کفن په دې دوو څادرونو کې سرتور سره رب العالمین ته چغې والي دی او جړی کړی دی. او دی وفرمایل چې ما خو په دې جبل رحمت سره خوا کې دا وقوف وکړو، خو عرفات ټول موقف دی چې چا کوم ځای وقوف وکړو کافي ده. وقوف څه ته وایي؟ زمارونو چې د زوال نه پس لکه 12 بجې نه پس تر د ماښامه پورې سړي اسم دلته حاضري وکړه نو حاجې وشو، که چا خوب هم وکړه نو حاجې وشو، که څوک اسم یو سکنډ داخل شو نو حاجې وشو. البته قانون دا دی چې د ماښام د نور د پرېوتو نه مخکې به نه ځو، که ووتو نو په موږ به دم لازمیږي. دویمه دا ده زمارونو چې دا ما تاسو ته پرون هم ویلي چې دا د خدای لوی کرم او فضل دی په موږ یې دلته راوستو. هر یو ملګری به وایي چې موږ خو کړېدو، موږ خپلې خیمې ته ونه رسېدو. که موږ خپلو خیمو ته رسېدلی وو همدغسې خیمې دي لکه دا دلته چې موږ تېرې کړې. خو لیکن پیاده کې موږ له خدای ډېر لوی ثواب راکړه. الله په موږ مهربانه شو او الله موږ له ډېر اجر راکړه. ولې حضور پاک وفرمایل چې څوک پیاده لاړ شي دا زموږ که دا په کرسو دا هم پیاده دي او که دا څوک بیا قدمونه واخیستل دا هم پیاده دي. نو حضور پاک وفرمایل چې کوم انسان هغه په سورلی لاړو نو د سورلی په یو قدم د حرم او یا نیکې، نو د حرم تپوس ته چې څو 1 لک، نو 1 لکه شوې. او چې څوک پیاده لاړ نو په یو قدم د حرم 200 نیکې، د حرم نیکې وي د الله رسول څه ته وایي 1 پلک، نو 200 لکه 2 کروړه نیکې په یو قدم تاسو وګټلې. دا ستاسو خواهش نو مونږ په بس کې راتلو، دا الله په تاسو کوله. او چې څومره د نخولو بیا دا اصل عرفات دا دی چې دا تاسو وکړو چې تاسو په ایر کنډیشن بس کې راغلی وی، ابه داسې نه وه چې دا پیاده رالی دا وکړی دی. نو دا الله ویني. دې وخت کې دا مونږ چې اوس ناست یو نو الله خپلې فرشتې راغونډې کړي دي او خپلو فرشتو ته څه وایي؟ ای فرشتو تاسو خو وایئ چې انسان مه پیدا کوه. جاو من کل فج عمیق، د کم لرې لرې ځای نه رالل او ما ته په دشت و بیابان کې ولاړ دي، سرونه سرتور دي او خولې ته بیږي او بین ته ځي. الله که مونږ ایسي بس کې راغلي وو نو بین به مونږ نه نته، که مونږ په ایسي خیمو کې پراته وی نو د مونږ نه به دا بینونه نه تلل. نو ما ته ولاړ دي او په ګرمۍ کې راته ولاړ دی او لرې ځای نه راغلي دي. نو ای فرشتو تاسو ګواهان شئ چې دا مې ټول وبخل. نو فرشتې وایي فلان کې پکې ګناهګار، فلان کې خو دې له راغلی دی، فلان کې خو دې مقصد له راغلی دی، فلان کې خو دې له راغلی دی. وایي د دې نورو د برکت نه مې ورسره هغه مو بخل. نو دې وخت کې مونږ دلته ناست یو او زمونږ رب په فرشتو زمونږ ستاسو په برکت خپل فخر کوي، فخر چې دا بندګان مو بخل. اوس دویمه دا ده چې مونږ ګناهګار یو، مونږ خدا منو چې مونږ ګناهګار یو، خو مونږ د خدای لوی احسان منو. خدای مونږ ته احسان منو چې زمونږ د خواهش خو په بس کې و نو مونږ د پیاده روزغلولو. زمونږ خواهش خو دا و چې مونږ په راحت راشو نو خدای ته وکړولو. تا وی چې نه کړومم، خولې د نه بیوم، بینونه د نه وباسم، پتنورم کینوم پنورم ګرځوم. الله دا ستا پیرزونه وه. د صحابه د زمانې او د حضور پاک د زمانې غیات دی را باندې الله تازه کو. داسې حج تا په موږ د صحابه د زمانې یاد تازه کو. هغې خو په ایسي بسونو کې نه دي راغلي، تا خو په موږ د تابعینو د نیکانو خلکو د زمانې یاد تازه کو. او زمونږ بسې حضرت مالک ابن دینار وایي د سخته ګرمي وه او وایي د ګرمۍ د لاسه زه د خوب نه راته نو بار راووتم. وایي چې بار راووتم ګرمي وه ټینګېدی نه شوم، یو شل دی او هغه شل په دې لاسو خپو توخیږي، خپې هم کار نه کوي، لنډه هم کار نه کوي، توخیږي. وایي چې ما وکتل د دې شل دا مخ تک سور راوتی و د ګرمۍ سم سېدلی و. وایي ما ورته وایي چې اله شله یو پوټې دلته ودرېږه، اله چې اوبه دله یو ګیلاس درکړمه او چېرته روانې شله؟ وایي ما ته یې وایي چې زه خو مکې مکرمې ته حج له روان یم. او د خدای بنده په دې توخېدو به ته حج له ځې، ته به څنګه مکې مکرمې ته حج له ځې؟ هله را دننه شه.
چې اوبه هم در باندې وسکم او د سورلی بندوبست به دله وکړم او قافله کې به د ملګرې کم نو په اسانه به حج له ورسئ. دارونو تاسو ته وایم دا واورئ، په اسانه به حج له ورسئ. وایي ما ته هغې وایي چې مالک ابن دینار ما خو هوښیار ګڼلی خو ډېر قمقل سړی وختې، ساده سړی وختې، هوښیار نه څوک چې دا خپلې معشوقې په تکل کې او بیا د الله په تکل کې نو دی به خوبونه کوي، دی به سورو ته ډډې وایي، دی به د سورلی په انتظاري زه خپل رب پسې منډې وامه په دا توخېدو به ځم. یاره ما وی چې دا اوس دی غریب ته وګوره او دی سور مخ ته او دی نور ته او دا په توخېدو مکې ته دا خو د میاشتو مزل دی، دا غریب به څنګه رسي، دا مړ به شي چېرته. وی اتفاق دا و چې په هغه کال خدای پاک ما ته هم حج را نصیب کړ. حج وشو لکه څنګه چې نن ستاسو عرفه ده دغسې عرفات مې وکړ. لاړم مزدلفې ته، شپه مې پکې تېره کړه. د مزدلفې نه سار وختي چې مونږ سینګ ځو او جمرات ولو. وی دقسې چې جمرات مې وویشتل او ومې کتل نو خلک راغونډ دی او یو کس دعا کوي او چغې وی. ما وی چې دا سړی څوک دی، دا ټوله دنیا ورته راغونډه ده. هغه زمانه کې خو دا رشنو وی چې زه سینګ ورغلم ومې کتل هغه شل دی، دا خلک ترې راغونډ دی او دی جاړي خدای پاک ته او شل سوی. یا الله زه خو ستا په تکل کې رالم، ستا د کور نه تو شوم خو خدایه بس ما ونه لیدې نو صفا مروانه مې په توخېدو در پسې منډې ووالې نو الله بیا هم را سره ملاقات ونه شو. نو عرفات میدان ته لاړم نو دروازې مې راته چغې ووالې پروردګاره. نو مزدلفه کې مې د شپې د پسې منډې ووالې الله. نو اوس مې ستا دا شیطان دشمن وویشته په 2 کاڼو. الله اوس باقي څه دي؟ اوس به خلق قرباني کوي، ګډان به حلالوي، چیلي به حلالوي، څاروي به حلالوي. زما مسکین سره څه دي؟ الله زه خو په توخېدو راغلی، ما سره خو د پیسې درک نه لګي، ما سره خو د روپۍ درک نه لګي. الله خلق به ستا په نوم ګډان او چیلي قرباني کوي او څاروي به قرباني کوي. یا الله زه دا خپل ځان تا ته قرباني کوم، خدایا زما شل دا ځان ستا نه قربان او الله دا قرباني قبوله کوي او شل یو چغه واله او ساتې ووته. داسې حجونه خلکو کړي دي، داسې خوارې خلکو کړي دي. مونږ به څه وایو چې مونږ سختې برداشت کړې؟ نه، مونږ څه سختې برداشت کړې؟ مونږ خو چترۍ لاندې وو. سختې خو هغې خلکو برداشت کړي چې چترۍ ورسره نه وې. مونږ څه سختې برداشت کړې؟ مونږ دا سختې مونږ په سیکل وګرځېدو. سختې خو هغې خلکو برداشت کړې چې کوم خلک پیاده را منډې والې دي او یوازې د دې نه د مکې نه پیاده را روان دي. هغه خلک د مدینې منورې نه په اوښانو راغلي دي او د عراق نه په اوښانو راغلي دي، د شام نه په اوښانو راغلي دي. هغه حجونه وو. زمونږ خو د راحتو حجونه یې د مارونو. نو مونږ به په دې وخت او په دې حالت د خدای شکر ادا کوو، شکر چې الحمدلله ای پروردګاره تا مونږ سره ډېر احسان وکړه. الله ستا زمونږ په زړه کې د دې حج مینه واچوله. تا پروردګاره دې د عرفات میدان ته راوستو، تا منا کې راوستو، تا را باندې طوافونه وکړل. ستا په توفیق شوي دي، مونږ ته ګوره، زمونږ کار ته ګوره، دا ستا په فضل شوي دي چې مونږ دې او بیا د عرفات په دې میدان کې الله اوهو او دې کړولو، داسې دې کړو ځان ته چې ځان ته دې خدای ودرولو. او هغه حاجي دې رانه جوړ کړه چې حضور پاک نه تپوس وشو وایي کوم حاجي غوره دی؟ الشایس الطفل چې دا ببر سر یې نیولي او بین ته رواني. هغه الحمدلله زه خو نن ما خو مخکې م راغلی یم خو دا سخت کالنې چې دا مونږ دا کم سفر دی او د عرفات ته راغلی اوس ځو، اوس به پیاده ځو که خیر انشاءالله العزیز، ټول به ځو پیاده، خپل رب به خوشحاله و او مونږ به دا تکلیف برداشت کوو، پیاده به ځو، ګاړو ماړې به خپل کار کوي چې مونږ الله راضي کوو. الله که ته په دې خوشحالېږې خدایه چې مونږ پیاده لاړ شو نو خدای مونږ به په خړپوسو تا ته وجاړو، مونږ به په خړپوسو وتوخېږو پروردګاره، خو چې ته پرې راضي شې او که ته راضي نه شو نو زمونږ کړه وسې لاړ، هسې برباد شو. لبیک اللهم لبیک، زور سره لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.